خیبر پختونخوا په دې پاکستان کې هغه صوبه ده چې د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي او د ټولو نه ارزانه بجلی پیدا کوي. د ټولو نه زیاته بجلی په پاکستان کې خیبر پختونخوا پیدا کوي. نن که په کراچی کې رڼاګانې دي، په لاهور او اسلام آباد کې رڼاګانې دي، د کراچی، لاهور او اسلام آباد رڼاګانې دا د خیبر پختونخوا د بجلی په برکت باندې دي. دا د ټولو نه زیاته بجلی چې د دې خیبر پختونخوا نه تر کراچۍ پورې ده، دا ستاسو ملکیت دی او دا ستاسو جاګیر او جایداد دی، او دا بجلی زیات هم ده او دا بجلی د ټولو نه کم قیمت هم ده. د ایټم په مقابله کې چې د هغې نه بجلی تیارېږي، د تیلو په مقابله کې چې د هغې نه بجلی تیارېږي، د کویلې په مقابله کې چې د هغې نه بجلی تیارېږي، د ټولو نه ارزانه بجلی په پاکستان کې دا د اوبو نه بجلی پیدا کېږي او دا خیبر پختونخوا پیدا کوي. ورونو د افسوس خبره دا ده چې د ټولو نه زیاته بجلی زه پیدا کومه، د ټولو نه ارزانه بجلی زه پیدا کومه، او باوجود د دوی نه د ټولو نه کمه بجلی ماته ملاویږي او د ټولو نه ګرانه بجلی ماته ملاویږي. دا ظلم دی، دا ناروا ده چې د پاکستان حکومت او د پاکستان ریاست او د پاکستان سیاسي جماعتونه چې په اقتدار او په واک کې دي او د خیبر پختونخوا خاورې او د خیبر پختونخوا ولس سره کوي. موږ د دې مذمت کوو. دا شرمناک عمل دی، دا څومره د افسوس خبره ده. دا ورسک ډیم چې زما په جاګیر کې دی، زما په خاوره دی، زما په ځمکه دی، زما په ګاونډ، زما په لمنه کې دی، د هغې د بجلی نه زه محرومه یم. زما کورونو کې تیاره ده، زما جوماتونو او بازارونو کې تیاره ده، زما بچي په سکولونو کې په تکلیف سره سبق وایي، زما په هسپتال کې زما مریضان دا د لوډ شیډینګ د لاسه دردېږي او زما بجلی په نورو علاقو کې استعمالیږي. د ظلم دا نظام نور نشو برداشت کولی، د ظلم دا نظام نور نشو برداشت کولی. الزامو نن تاسو د خیرت مظاهره کړې ده، زه تاسو ته شاباسي درکوم، زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم. دغسې به راوځو، تر هغې پورې به راوځو تر څو پورې مو چې د خپل بجلی د حق انشاءالله نه اخیستي. وروڼو دا د پاکستان په دستور کې لیکلي ده، وارسک ډیم دی بجلی پیدا کوي، توربینه ډیم دی بجلی پیدا کوي، ملکان پاور پروجیکټس دي بجلی پیدا کوي. دا زما قانوني حق دی چې خیبر پختونخوا له به د بجلی خپله کوټه ورکوي. ما ته چې دا کوټه خپله میلاو شي چې زما دستوري او آئیني حق دی، زما په جومات کې به لوډ شیډینګ نه وي، زما په کور کې به لوډ شیډینګ نه وي، زما په بازار کې به لوډ شیډینګ نه وي، زما هسپتال کې به لوډ شیډینګ نه وي، زما کارخانه به د لوډ شیډینګ د وجې نه بندېږي. خو هغه دستوري حق چې د پاکستان دستور موږ ته راکړی دی، استحصالي طبقه، یو غله طبقه، یو د پښتنو یو خداره طبقه او د پښتنو خاورې او د پښتنو ولس ته ورکوي.